أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. نینی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ یونس پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 7 آیات نمبر 68 69 70 درې آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. اوس دې آیات کې الله رب العزت نو فرمایي دا مشرکان دې ته الله پاک نو هغه دغه وضاحت ورکړنو دا الله خپل قدرت نښې چې نو هغه ورته وښولې. الله پاک ورته دا ووي چې د الله نه ګوره یو شی هم چې نو هغه پټ نشته، نه په ځمکو کې او نه په اسمانونو کې. بیا د هغې سره الله رب العزت دا ووی چې کم کسان د الله اولیا نیکان صالحان جوړ شول دوی باندې به څه یره او خوف چې دی نو هغه هم نه. دا ټول دې ته ذکر شول، د هغې باوجود دوی د خپل ضد او د بېدینۍ په وجه باندې بیا چې نو هغه دا جملې وویله قالو اتخذ الله ولده، الله چې نو هغه نیولی دی زوی، یعنې الله د ځان دپاره چې نو هغه زوی جوړ کړی. لکه څنګه چې دې نه مخکې صورت توبه آیات نمبر 30 کې چې نو هغه تیر شوي ولو هلته چې نو هغه ویلو وقالت اليهود عزیر ابن الله، نو یهودو به وی چې عزیر علیه السلام د الله تعالی زوی دی. وقالت النصارى مسیح ابن الله، او عیسایانو به وی چې مسیح علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی. الله رب العزت چې نو هغه وی چې د الله پاک هېڅوک بچي چې نو هغه نشته، سبحانه الله تعالی چې نو هغه د دې نه پاک دی. الله اولاد ته چې نو هغه څه ضرورت دا نشته. له ما فی السماوات و ما فی الارض، څکه چې په ځمکه اسمانونو کې دا څه دي دا ټول د الله دي. تفاسیرو کې لیکلی دی وی چې نو هغه دهلي کې یو پیرس نو هغه د دهلي چې کم شاهي مسجد دی هلته یو عیسايي پادري چې نو هغه ولو او لګیاو د هغې پاسېړو سره چې نو هغه تقریر شروع کړو او دا خبره یې کوله چې د الله رب العزت چې نو هغه عیسی علیه السلام العیاذ بالله دا د الله تعالی زوی دی. نو بعضې کرت اکثر بعضې ساده کس وي خدای داسې یو خبره چې دی نو هغه وکړي چې ډېر کرته لوی لوی خلکو د هغې ته ذهن نه ځي او د هغې سره دغه خلک چې نو الله پاک پې لاجواب وکړي. هلته چې څنګه دغه او داسې نور خلک را جمع کېدل او دغه کو چا وله جواب نشو ورکولی. په هغې کې نو هغه دغه ځای کې یو کس ولاړو نینې چې نو هغې خرڅولې کپولۍ نینې کې خیال یې کړی هغه بټ شانتې ګاډۍ لګولې په هغې کې پخی هغه لور ورسره ولو او په هغې کې چې نو هغه دقه شانتې راغلو په هغې ورسره دغه کولو. نو هغه ورته وی ته څه چې د الله رب العزت چې نو هغه زوی دی. وی او دا وی د کمال خبره ده. وی او وی دا راته ووایه پادري چې د الله تعالی څو زامن دي. هغه ورته د الله تعالی یو زوی دی، هغه هم یسوع مسیح علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام. نو هغه ورته دا خو عجیبه خبره ده چې دا د کمال خبره ده. زه چې نو هغه یو کمزوری شانتې سړی یم، زما د قد ته وګوره، زما د وجود ته وګوره، زما طاقت. نو زما سوال له زامن دی او د الله ایله بیله یو زوی دی. چېرته څه ده چې نو هغه د کار خبره خو کوه که نه دا ته څه وی. هغه پادري پې الله پاک چې نو هغه لا جواب وکړو. نو الله وی دوی وی چې الله پاک چې نو هغه اولاد نیولی دی سبحانه الله له د دې نه پاکي ده. اوس ولې پاکي ده؟ نو دا یاد ساتئ که اولاد که چېرته دا وي نو د پلار او د زوی کې چې نو هغه جنس یو کېدل چې دی نو هغه دا پکاري. نو د الله او د مخلوق په منځ کې چې نو هغه مجانست نشته، د دوی یو جنس کېدل چې دی نو هغه نشته. او که چېرته چې نو هغه ته وی دا خلاف جنس دی نو خلاف جنس پیدا کېدل دا انسان کې عیب وي. نو الله د عیب نه هم پاک دی او د مجانست نه هم پاک دی. نو چې کله الله پاک د دې دواړو نه پاک دی نو بیا څنګه د الله اولاد کېدی شي؟ ځکه الله وی سبحانه الله چې نو هغه پاک دی د دې نه.
او دویم دا چې اولاد خلک خو جنیانو هغه د دې دپاره غواړي چې سبا دپاره زما زامن یې لوی نو دوی بچیانو هغه کار کوي وغیره دوی بچیانو ګټه وټه کوي زه به هغه خورم محتاجېږم به ورته ما باندې به زوف چې دی نو هغه راشي دی به راله چنیانو ډاکټر طبیب کوي ما به د لاسه نیسي ګرځی به وي نو دغه هم چنیانو هغه د زوف دی نو الله رب العزت خو د کمزورۍ نه د زوف نه د عجزۍ نه پاک دی سبحانه الله چنیانو هغه د دغې کارونه ټول نه پاک دی نو چې کله پاک دی الله پاک اولاد ته ضرورت چنیانو هغه نشتی بیا دې ځای کې چنیانو هغه شیخ سرفراز خان صفدر صاحب نور الله مرقده د هغې یو بهترینه جمله لیکلې ده د هغه خپل تفسیر ذخیرة الجنان کې چنیانو عدالت یوه جمله لیکل او ډېره قیمتي ده هغې وی اصل چنیانو هغه زمونږ خلکو اولاد چې د څه دپاره غوښتل پکاري نو هغه زمونږ اصلي مقصد فوت کړی او د دنیا ارزش چې نو هغې دپاره مونږ اولاد غواړو نو ځکه مونږ ته د اولاد نه چې نو هغه څه کېږي ستړي راته رارسي خو د اولاد نه مونږ ته تکلیف رارسي خیر چې نو هغه نه رارسي هغې وجه نو وی د هغې وجه دا د مونږ اولاد د دې دپاره غواړو چې دی به سبا رالوی شي دی به ګټه وټه کړي او دی به مال راحت راکړي وی مونږ د دې دپاره اولاد غواړو نو وی چې سبا دپاره هغه رالوی شي نو الټه زمونږ د عذاب او د ستړي چې دی نو هغه ذریعه جوړه شي نه ته خو به اولاد د دې دپاره چې دی نو هغه غواړئ چې د حضور علیه الصلاة والسلام امت سیوا شي ځکه حضور علیه الصلاة والسلام حدیث مبارکه کې راځي کتاب النکاح کې چې نو هغه اکثر احادیثو کتابونو کې دغه روایت موجود دی مفهوم دا دی نبی علیه الصلاة والسلام تاسو داسې ښځې سره چې نو هغه واده کوئ ولود چې د هغې چې نو هغه بچي ډېر کېږي ودود د هغې چې نو هغې کې محبت وي چې دا محبت کوونکي وي او بچي راوړونکي وي نو داسې ښځې سره واده کوئ ځکه دې سره به زما امت سیوا کېږي او زه به په ستاسو په کثرت باندې په ورځ د قیامت چې نو هغه فخر کوم نو مونږ هغه مقصودي شیز پرېښودی دی او د ارضي شیز پورې لګېدلي چې ځکه راته هغه میلاویږي نه نو د دې وجه او دویم د دې دپاره سړی اولاد غواړي چې زه به په دې باندې چې هغه دین زده کوم دین چې نو عالم به جوړم قاری به جوړم عالمه به جوړم حافظه به جوړم چې دا د دین نشر و اشاعت کوي او زمونږ دین په دې پوهه باندې چې نو هغه ژوندی پاتې شي نو بیا به الله پاک د دنیا دغه فایدې هم ورکوي نو موږ هغه اصلي خبره پرېښودی ارضی پورې نښتي نو هغه بیا چې نو هغه ہمیں کھلائے گا تو پھر وہ ہمیں جو ہے وہ جوتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کھلا دے بیا و چې نو هغه صرف وهي د دې نه ما سوا چې نو هغه نور را سره اسم نه کوي الله وایي سبحانه الله پاک دی دغه هو الغنی الله رب العزت بے نیاز دی محتاج نه دی نو اولاد هغه څوک غواړي چې هغه باندې محتاجي او عجزي راځي نو الله باندې خو محتاجي او عجزي شته نه له ما فی السماوات و ما فی الارض تفسیر جلالین کې لیکلي خلقا و عبیدا و ملکا دا الله رب العزت دپاره څه چې په اسمانونو او په ځمکه کې دی دا ټول د الله رب العزت چې نو هغه مخلوق دی خلقا و عبیدا دا ټول د الله پاک چې نو هغه غلامان دي و ملکا او دا ټول د الله پاک چې نو هغه ملکیت او مملوک دي دا څه چې دی نو دا ټول د الله دی د الله نه ما سوا چې نو هغه د بل چا نه دي ان عندکم من سلطان بهذا نو دلته ان چې نو هغه دا په ما نافیه په معنی باندې دی ای ما عندکم من سلطان بهذا نشته تاسو سره په دې باندې څه دلیل یعنی تاسو چې دا کم د الله د اولاد خبره کوئ نو په دې تاسو سره څه دلیل شته هیڅ دلیل چې دی نو هغه پرې سره هم نشته اتقولون علی الله ما لا تعلمون نو تاسو د الله په باره کې وایئ هغه خبر چې تاسو پرې نه پوهېږئ قل اوایته پیغمبره ان الذين يفترون على الله الكذب بیشک هغه کسان چې هغه تړي په الله پاک باندې دروغ لا یفلحون دی بچرته هم کامیابی نه عمومي دی بچرته هم چې نو هغه خلاصې اون عمومي ځکه دوی د الله سره پنګ اغستی ده او چې د الله سره پنګ واغسته نو دی چرته هم په الله پاک باندې غالب کېدی نشي ځکه د الله صفت چې نو هغه عزیز دی قهار دی هغه غالب ذات دی او هغه باندې څوک چې نو هغه غلبه دا نشي منتلی متاع فی الدنیا الله وی دا لږه شانتي فایده ده په دنیا کې ثم الینا مرجعهم بیا به دوی موږ طرف ته جین واپس راتلل دی واپس براشي ثم نذیقهم العذاب الشدیده موږ به ورته بیا وسکو چې نو هغه عذاب سخت اوس متاع فی الدنیا نو تاسو غادي سو کرته چې نو هغه موږ ویلو
الله جانو هغه پیغمبر حدیث ته مفهوم دا غی دی چې الله رب العزت وایي که د ټول دنیا قدر زما په اس باندې د ماشي د پر برابر وي ما به کافر له یو ګټو باندې ورکړي نو که دا ټول د دنیا چې نو راغونډ شي د ماشي یو پر ته نه رسی نو دا څه فایده شوله دویم نو که د عمر په اعتبار سره چې نو هغه وکتلی شي نو ټولو خلکو کې د ټولو نه زیات عمر حضرت نوح علیه السلام چې دی نو هغه منتلی دی مختلف چې نو قولونه دی خو یو قول چې نو هغه دا دی چې حضرت نوح علیه السلام عمر مبارک هغه 1400 کاله نو چې کله د نوح علیه السلام عمر دا 1400 کاله ولو بیا چې دی نو هغه طوفان نوح نه وروستو حضرت نوح علیه السلام چې کله د وفات وخت رالو نو څه کسان رالل تپوس له او د نوح علیه السلام نه تپوس وکړو وی حضرت تاسو چې نو هغه ډیر عمر دنیا کې وباسلو د دغه عمر تاسو ته څنګه محسوسیږي څنګه تیر شو 900 کاله د الله جلیل القدر پیغمبر دی ګورئ 900 کاله صرف او صرف د الله حکم د الله پیغام خلکو ته رسول دی او بیا رسول دی او پر رسولو کې 15 چې کم چې نو هغه جلیل القدر پیغمبران دی پاغه کې دی حضرت نوح علیه السلام ته فرمایلو وی داسې لکه سړی چې په یو کور یو مکان ته داخل شي په یوه دروازه راشي او په بله دروازه وځي 1400 کاله ته حضرت نوح علیه السلام د هغې نه تعبیر کوي وایي دومره مختصر ژوند و لکه د کور په یوه دروازه چې سړی داخل شي او په دویمه دروازه چې دی نو هغه وځي نو ځکه الله وایي متاعن دا چې نو فایده د فی دنیا معمولی لږ کوټې شانتي ثم الینا مرجعهم بیا زموږ طرف ته واپس راتلل دي د دوی ثم نذیقهم العذاب نو دوی چې دا کمې نافرمانۍ او شرک کړی الله موږ به وسکو دوی ته عذاب سخت بما کانوا یکفرون په وجه د دې چې دوی به کفر کولو الله دې موږ د دغې نه محفوظ او مانون کړي قالوا اتخذ الله دوی ویلي نیولی دی الله تعالی ولدا زوی سبحانه هغه پاک دی پاکی د هغه لره هو الغني او هغه الله بې نیازه دی له ما فی السماوات د هغه دپاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی و ما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دی ان عندکم نشته تاسو سره من سلطان څه دلیل بهذا ته دی اتقولون علی الله آیا وایي تاسو په الله تعالی باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهیږئ قل ووایه ورته پیغمبره ان الذین بېشکه کسان یفترون چې تړي علی الله الکذب په الله تعالی باندې دروغ لا یفلحون دوی به چېرته هم کامیابي ونه مومي چېرته به هم خلاصې ونه مومي متاع فی الدنیا دا لږه فایده ده په دنیا کې ثم الینا مرجعهم بیا زموږ طرف ته واپس راتلل دي د دوی ثم نذیقهم العذاب الشدید بیا به وسکو مونږ دوی ته عذاب سخت بما کانوا یکفرون په وجه د هغې چې دوی به کفر کولو